شانګلې د پسماندګۍ بنیادی وجه د شانګلې مقامي سیاستدانان دي. زمونږ د شانګلې د مقامي سیاستدانانو سوچ د خپل ځان دی، د خپل خاندان دی، د خپل د جیب دی. که په شانګله کې د روزګار مواقع وي، زما بچی به د کویلې کان ته ولید. هغه 2 اربه روپۍ زما په مخ کې وزیر اعظم اعلان کړی او بیا زه د دې هم خبر شوم چې هغه پیسې ریلیز شوي. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلى آله وصحبه اجمعین. ډیره مهرباني چې تاسو دا احساس وکړو، تاسو پر زړه کې دا درد پیدا شو چې تاسو د شانګلې د پسماندګۍ متعلق زمانه تپوس کوئ. زه به تاسو ته په هغې ملک تفصیلي بحث وکړم. د شانګلې د پسماندګۍ بنیادي وجه د شانګلې مقامي سیاستدانان دي، که په هغې کې امنیګان دي، که په هغې کې امپیاګان دي، که په هغې کې د یونین کونسل یا د ډسټرکټ کونسل ممبران دي. دا ټول د شانګلې د پسماندګۍ بنیادي ذمهدار چې کوم دي، د شانګلې د پسماندګۍ دغه کسان دي. نه امنې نه زمونږ امپیاګانو د شانګلې د ترقۍ متعلق سوچ کړلی. عموما زمونږ امنیګانو یا زمونږ امپیاګانو سوچ د خپل جیب کړی دی، د خپل ځان سوچ یې کړی دی، خو د شانګلې د عوامو د شانګلې د خاورې هیڅ قسمه سوچ نه دی کړی. بدقسمتي د شانګلې دا ده چې دی یو مخلص قیادت تر اوسه پورې پیدا نه کړ، او چې څوک یې پیدا کړي دي نو د هغوی د خپل جیب نه علاوه د شانګلې د خاورې سره د شانګلې د عوامو سره هیڅ کار نشته. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې 20 کاله وشو زمونږ د مسلم لیگ امین مقام صاحب زمونږ امنی دی، د بیا د غرور امنی دی، خو د هغوی د لاسه ماته داسې میګا پراجکټ په شانګله کې چې د هغې سړی ووایي چې دا د شانګلې په طریقې کې د ده څه اهم کار دی، خو تر اوسه پورې په یو داسې میګا پراجکټ موږ ته په نظر نه راځي چې هغې مونږ سړی وایي چې او دا د شانګلې د ترقۍ لپاره یا د شانګلې د خلقو د روزګار لپاره دا میګا پراجکټ شوی دی. بنیادي خبره د دې دا ده چې سوچ بدلول غواړي. زمونږ د شانګلې د مقامي سیاستدانانو سوچ د خپل ځان دی، د خپل خاندان دی، د خپل د جیب دی، د خپل دولت کې د اضافې د کولو دی. د شانګلې د عوامو هغوی سره هیڅ قسمه سوچ نشته چې تر څو دوی خپل سوچ نه بدل کړي، دوی د خپل ځان نه د خپل خول نه راوتي نه د شانګلې د خلقو متعلق سوچ نه کړي، نو تر هغې پورې به دا شانګله دغه شان پسمانده وي او پسمانده به پاتې. نو د دې ظاهره خبره ده، ډېره اسانه او سمپل ساده خبره ده چې که په شانګله کې د روزګار مواقع وي، زما بچی به د کویلې کان ته ولید او زما بچی به د کویلې په کان کې شهید کېده. ولې د شانګلې کې د ترقۍ مواقع نشته، چې د ترقۍ مواقع نه د روزګار مواقع نشته. د دې باوجود په شانګله کې انتهایی تعلیم یافته خلق، خاسته خلق، عزتمن خلق او نیموړی خلق چې کوم دی هغه دلته چې کوم دی موجود دي. خو د دې باوجود چې زما مقامي سیاست هغو ته توجه نه ورکوي، زما مقامي سیاستدانان د خپل خول نه بار ته راوتلي نه دي، زما د ځوانانو سوچ یې نه دی کړی. په دې باندې صرف خپلې نمبرې جوړه کړي چې په کویټه په کان کې یا د کنوټ په کان کې زما ماشومان شهیدان شي، زما ماشومان نماینده کویلې غار راشي، هغه هلته شهیدان شو. نو د خپل سیاسي سکورینګ دپاره، د سیاسي نمبرو دپاره څوک امبولنس واخلي یا څوک څه شی واخلي او هغه کسان چې کوم دی د هغه ځای نه راوچت کړي او دلته یې راورسوي. د دوی ډیوټي خو دا نه ده چې دوی به ما له زما مړي راوړي. د دوی ډیوټي دا ده چې دوی زما ځوانانو دپاره د روزګار مواقع پیدا کړي، او دوی تر اوسه پورې دا سوچ نه دی کړی. او دا د شانګلې بدقسمتي ده چې شانګلې تر اوسه پورې لیډرشپ نه دی پیدا کړی. سیاستدان یې پیدا کړی دی او سیاستدانانو کې ما هغه تړ کله سیاستدانان یې پیدا کړي چې د هغوی د ګنډکپۍ نه، منافقۍ نه، د 2 نمبرۍ نه علاوه بل سوچ نشته. د خپل د جیب نه علاوه چې کوم دی هغوی د شانګلې د ترقۍ لپاره هیڅ سوچ نه دی کړی. او دغه وجه ده چې زما ځوانان، زما تعلیم یافته ځوانان، زما ښایسته ځوانان هغه د روزګار په تلاش کې در په در ګرځي. د کویلې په کانونو کې مزدوري کوي، د کانوټ کې مزدوري کوي، په کویټه کې مزدوري کوي، په حیدرآباد کې مزدوریانې کوي. او د دې باوجود چې اعلی تعلیم یافته دي، د روزګار مواقع چې کوم دی هغوی ته نشته، نو په دې وجه دا غریبانان په دغه کویلې کانونو کې او په دغه ځایونو کې مزدوري کوي. دا ډېره د افسوس خبره ده چې په هغه جلسه کې زه په خپله موجود وم. زه د 1970 نه د مسلم لیګ ورکر یم.
خو زه د مسلم لیگ د مقامي قیادت نه چې کوم دی قطعا مطمئن نه یم. مقامي قیادت چرته هم د خپل پارټي ورکرز یا د شنګ لپاره د عوامو سوچ نه دی کړی. د 1986 نه واخله تر اوسه پورې چې زمونږ د مسلم لیگ ایم ان ای مسلسل راځي، د مسلم لیگ ایم پی ایګان راځي او د تحریک انصاف والا چې کوم دی شوکت یوسفزی وغیره، دلته زمونږ ډاکټر عباد، دلته امیر مقام، دلته چې کوم دی زمونږ د سیکرټري صاحب زوی هغه ام پی ایس دونکي فیصل زیب، خو دوی چرته هم د شنګلې د ترقۍ سوچ نه دی کړی. هغه 2 اربه روپۍ زما په مخ کې وزیر اعظم اعلان کړی او بیا زه د دې هم خبر شوم چې هغه پیسې ریلیز شوي، خو افسوس دا دی چې تر اوسه پورې د هغه روپو سر نه دی معلوم چې هغه د چا اکاونټ ته تللي، چې د چا اکاونټ ته تللي او که نه هغه د شنګلې د خلقو باندې ولګېدي. تر اوسه پورې د هغه پیسو سر نه دی معلوم. زه وزیر اعظم ته پر زور مطالبه کوم، پر زور مطالبه ورته کوم چې د هغه پیسو حساب کتاب دوشي، هغه پیسې که ریلیز شي نو تر اوسه پورې په شانګله باندې د هغې 1 روپۍ نه لګېدلې او د هغه پیسو حساب کتاب دوی چا ته چې ریلیز کړي هغه سره حساب کتاب وشي او شانګلې لپاره چې هغه کوم اعلان کړی د میډیکل کالج او د 2 اربه روپو د ترقیاتي کارونو د هغې حساب کتاب دی وشي. د ځوانانو دپاره زما دا پیغام دی چې ځان وپېژني او ځان دپاره په ژوند کې یو مقصد جوړ کړي او په هغه مقصد باندې د اوس نه چې کوم دی د خپل مقصد سره کمیټمنټ وکړي چې دا زما د کلي مقصد دی، دا زما د قوم مقصد دی، دا زما د ملک مقصد دی. د دې مقصد دپاره زه ځان ډیوړ کوم، زه خپل ځان وقف کوم، د خپل احتساب به کوم، خپل چې کوم احتساب سره د نورو خلکو چې کوم دا غله ډاکوان دي د سیاستدانانو په نوم باندې دا وډه ډاکوان چې کوم دي د دوی احتساب به کوم او د دوی د احتساب په ذریعه به د خپل ملک د ترقۍ، د خپل ملک د خوشحالۍ، د خپل ملک د سوکالۍ دا سوچ وکړو چې دا زمونږ ګولي، دا زمونږ ایمي، نو انشاءالله تعالی دې وي زما ځوانان به هم کامیابي او ملک به هم کامیابي. او د چکېسر په حواله راته خصوصا دا یو خبره کوم چې چکېسر د دې باوجود چې د شانګلې ټولو نه غټ مرکزي کلی دی، د سمرقند بخارا نه به دلته طالبان راتله، هغو به دلته علم حاصلو او د هغوی په نوم باندې د الله پاک ډېر زیات شکر دی چې چکېسر خپل یو ذاتي مقام و. خو افسوس دا دی چې د څو نه اهلو سیاستدانانو په وجه باندې د هغه سیاستدانانو د نظراندازۍ په وجه باندې د چکېسر هغه مقام هم چې کوم دی ورو ورو ختمیږي. دا زموږ د چکېسر د نوي نسل ذمهداري ده، دا زما د نوي قوم ذمهداري ده، د نوي کل ذمهداري ده چې هغوی د خپل حق تپوس وکړي. ډېره مهرباني.